أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته څنګه دوستانو خی جوړې خیریت سره ماشاءالله ماشاءالله ما ته پته لګي چې زما ویډیوګانو تاسو ښه شوق سره ګورئ نو الله پاک هم خوشاله کړي کړي عبرت دی نن ما تاسو ته یو ډیره خوندرنه قصه په قصو کې ښایسته قصه یو دوه رونی یو مالداری او یو غریبی دا د الله تقسیم دی د یوې مور نه د یوې پلار نه پیدا دي خو یو مالدار دی او بل غریب دی مالدار عزیز خان دی نو عزیز خان د قیمتي ګوتمو یعنی غمو چې کم قیمتي کاڼی دی د هغې کاروبار بزنس کوي او محمد رحمان رور ډیر غریب دی د فقیرانو نه فقیر دی او کاروبار یې څه دی مچی مار دی کبان په خپله رانیسي او بیا په ګاډۍ ځي او هغه ټوله ورځ ګرځي خرڅوي نو دومره په دې میانو کې د دوی سرمایه جوړیږي چې بس بیګانې وخوري بس ساري بیا الله وي او عزیز خان چې دی نو د قیمتي غمو د کاڼو کاروبار کوي ډیر په چرته پورته کې دی خدا یاد ساتئ چاله چې ګورې الله مال ورکړی دولت ورکړی هغه دی د ځمکې نه اوچت نه ګرځي یعنی غرور تکبر دی نه کوي الله تعالی مال ورکوي خو اخیستی هم شي څنګه چې ورکولو کې الله ته څه پرابلم نشته څه مسله نشته داسې په اخیستلو کې الله وایي چې زیت عالم نه درنګ وي او نه ساعت نو بیا چې انسان نه دا مال واپس هم اخلي خو پام کوئ چاله چې الله مال دولت ورکړی دی هغې دې پې غرور تکبر دا پې نه کوي او مال په ښځې کې صرف کړي یعنی په ښځې کې خرچ کړي غریبانانو مسکینانو فقیرانو سره هم مدد کوي چې کم خلک غریب دی چې د هغې سره مدد وکړي خو دا مچیمار رور چې دی نو دا راځي او دومره نفقه پیدا کوي د ورځې چې بس د دوی پیله په خوارو هغه ګزران کېږي یو ورځ دا مچیمار رور ډېر زیات پریشانه دی ډېر زیات خفه دی مال دولت چې نه وي هسې انسان خفه وي ګورې نن سبا مال دولت ته خلک ډېر غاویروي خو غاویره کېدل پې نه پکار ګوره الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب ګوره د عربۍ شعر مې تاسو ته ویلې چې الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب اے د لوړو مکاناتو خاوندای اے د ډیر مال دولت والا خاوندا ان قریب د چې ته به د تورو خاورو لراشي نو ګوره په مال دولت باندې دونه نازېدل نه دي پکار دومره غرور نه دی پکار نو مچیمار روره ډیر زیات خپوي کله چې دی لاړ شي خپل ښکار د پاره کاروبار د پاره نو دی ایله کله دوه میان کله درې میان راونیسي هغه خرڅ کي په بازار کې نو بچو له پې سیر وړه راوړي یو ورځ یو میی نیولی دی او په لاره باندې تېرېږي څه ګوري چې یو بوډۍ معمره زنانه ناستې ده او سوال کوي خدا یاد ساتئ ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یو صحابي هغه زمانه کې راغی او هغه نوجوانو نو سوال یې وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ورته یې وفرمایل چې لاړ شه غره ته او هغه ځای نه لرګي راوړه او هغه لرګي خرڅوه خو سوال مکوا دیکھ یو زنانه راغله هغه د نبی علیه السلام نه سوال وکړو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته اشرفۍ ورکړي او ویې دروړل صبر وکړه. د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها کرم نبی علیه السلام مبارک ورننوته، هلته یې سره راوړه. صحابه کرام تفوس کوي فداک ابي و امي یا رسول الله، اے د دواړو جهانو سردار مور او پلار دې زموږ ستا نه قربان شي. اول ځل چې سایل رالو تاسو ورته ویل چې لاړ شه دې غره ته خیجای، هغه ځای نه لرګي راوړه او خرڅوای. یا رسول الله دویم کرت زنانه راغللی، تاسو ول اشرفۍ ورکړلې، حضرت عایشې بی بی کرم لاړئ، هغه ځای نه تاسو سامان راوړلو. یا رسول الله په دې باندې پوه کای. سبحان الله. قولوا سبحان الله. سرور کونین ورته فرمایي اے صحابو، پړم بیدل چې ما ته سوال والا راغی، یعنی سائل راغی دې نوجوانو، ما ورته ځکه ویل چې لرګي راوړه خرڅوه سوال مه کوئ. او دویم کرت چې کم دی کې سوال کېده زنانه راغله نو ما نه سوال کولو، نو ما ورله ځکه اشرفۍ ورکړې چې مخکې د یهودیانو دوکانونو والا دي، هسې نه چې د دې زنانه نه د مجبورۍ نه غلطه فایده وانخلي. عرض مې دا کولو مسلمانانو وروڼو چې صدقه ورکول دا ډېر بهترین څیز دی. نو دې بوډۍ سوال کولو، نو ده ویل چې دا مې یو دی، آیا خپلو بچو ته یو سمه او که نه دې ابۍ ته د الله په نوم ورکمه. نو ویل راشه بچو له روزانه راوړمه، نن د الله په نوم دا یو مې دا به زه قربان کړم. کم وخت کې چې مې بوډۍ سایلې ته ورکه، هغې لاسونه کچ کول کړه چې ای پروردګاره په کار روزګار کې برکت واچوای، اے پروردگار عالمه ما سره ښېګړه وکړلای، ما سره مدد وکړو، یا الله ته مددګار شای. مسلمانانو وروڼو صدقه ورکولو سره رب العالمین دا مال نورم زیاتی. ټول وایي سبحان الله. څوک چې مال ورکوي نو دا یاد ساتئ، موږ او تاسو باندې چې زکات فرض شي او دا زکات موږ ورکو نو داسې شوه لکه چې دا خپل مال موږ پاک ووینځلو، صفا سوتره شو. څنګه چې جامې کپړې دا خیرنې شي او موږ او تاسې وینځو اسري کړو، داسې چې څوک زکات ورکړي حقدار ته، نو دغه رنګ مثال دی. راځم خپلې خبرې له عرض مې دا کولو چې دې بوډۍ ته دا کومه مې ورکو، هغې دعا وکړله، نو ورځ تېرېږي شپه تېرېږي او بیا سحر وختي، نو عرض مې دا کولو چې صدقه بوډۍ ته ورکړه، داسې یو ټوکړه غونته کې ډوډۍ ورکړه چې بچیا کم وخت کې چې ته ښکار له ځې معلومېږي دا ته د کبانو ښکار کې، نو دا لږه لږه غونتې ټوکړې که او میانو ته یې واچوه، خو بسم الله الرحمن الرحیم لفظ به وی چې الله پاک پکې برکت واچي. سبحان الله. ډېره ښه ده. ټوکړه یې راواخیستله، سحر ګاټلۍ واټلۍ خپله راواغسته او دقه ټوکړه ډوډۍ ورسره ده چې کله میانو ته ودرېده، یعنې خپل چې د ده څه جالو د میانو د نیولو چې کم څیز د سره و، څوک په جال باندې میان نیسي، څوک په کونډه باندې نیسي، څوک یې په یو ذریعه څوک بله ذریعه اختیاروي. نو ده بسم الله الرحمن الرحیم وویل او دا هغه بوډۍ هغه ټوکړه ډوډۍ هغې دې دریاب ته ورلړه کړله. یو ډېر لوی اژدها ښایسته مهې پکې ګیر شو او دا هغه مهې راوړو کور ته او دې بوډۍ ورته ویلو چې بچیا
دا پیله مې چې تخکار وکړي دا به خپلو بچو له وړي. نو چې کم وخت کې خپلو بچو ته مې راوړو او مې سیر شو په هغې کې لال جواهر پراته دي. سبحان الله. د صدقې کمال هم وکته چې صدقه کې الصدقة رد البلا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صدقه رد بلاګانو ده. اوس غریب دی او لوی مالدار ته الله پاک جوړیږي. اوس چې الله پاک چاله ورکوي نصیب یې بیدار شو په صدقه باندې. لوی سرمایه‌دار دې خواته بل نور مالدار دی د هغې نه هم دی په درجه کې وړاندې شو. سبحان الله. څه د وجې نه یو ځل صدقه زړه کول غواړي. څوک چې صدقې کوي پخوا به صدقې کېدې هر کور کې به د جمعې د مبارکې شپه نن جمعې مبارکه شپه ده تاسو یقین پر رب وکئ جوماتونو ته به ترکاري او ډوډۍ را روانه وه راتلې به. نن هغه صدقې بند دي. حالات وګورئ څنګه دي. خفه دي خلک که خوشحاله دي؟ جواب راکړئ. په تیز ووایئ. دا وجه دا ده چې صدقې بند شوي دي. نو دغه ورور ډېر زیات مالداره شو د صدقې په وجه. تاسو هم صدقې کوئ. خویندو ته م ویمه چې زما خوږو خویندو میندو تاسو هم صدقې کوئ. د خپل خاوندانو نه تپوس وکئ چې زه به صدقه ورکومه د هغې په اجازت باندې صدقې ورکوئ چې رب العالمین هم مال سیوا کي او ښه مالداره کي. رب العالمین دې موږ او تاسو له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. زما چینل تاسو ټولو ته معلوم دی القاري دوست محمد. او ګورې دا یو خبره یاد ساتئ ماشومانو تاسو نه لومبۍ تپوس کومه زما تخلص دا دی چې نور په ګوته نور په ګوته د قمري ماما کیسې نور تاسو ټول وایئ او د قاري ماما کیسې. ماشاءالله ماشاءالله.